نن په تمام جهان کې چې د اسلام بیرغ اوچت دی د علم نه پس دویمه مرتبه د شهادت د دې وجې نه ده چې شهادت په نتیجه کې د نیکۍ ماحول جوړېږي د شهید د وینې په برکت نیکۍ ماحول جوړېږي اسلامي انقلاب اسلامي ریاست قایمېږي همدا وجه ده چې د ده مرتبه عملي ده خو منبع العمل دی صالح مجمع العمل دی نبي منبع العلم دی صدیق مجمع العلم دی چې مرتبه د صدیق علمي ده د دې وجې نه د نبي نه پس دویمه درجه د صدیق اکبر ده چې علم یې غټ دی نو په انسانانو کې مرتبه هم د ټولو اوچته ده سبحان الله ولکدین دعای که نفاس چې علمي مرتبه ده نو مرتبه اوچته ده که نه ده دې وجې نه تاسو وګورئ چې څومره شيوخ دي زموږ الحمدلله او په دې خیبر پښتونخوا په دې پاکستان کې لکه دا بلخ په شان داسې پړکېږي شیخ المشایخ زبدة المحدثین فخر چارسده حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم رښتیا وایه دا خلک پې لکه د پتنګانو را روان دي که نه او په ایمان ووایه ځای که موږ دا علما چې کوم دي دا خو ډېر شریفان خلک دي والله بالله که دوی وغواړي د دوی مخې حکومتونه نشي کوي دا یاد دومره خدای د علم طاقت دوی له ورکړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ساده سوده مولا و ساده سوده مولا مطلب دا نه وزیر اعظم و نه وزیر اعلی و نه میجر و نه کرنل و نه قاضي قضات و نه چیف آرمي نه زمونږ بلو ساده سوده مولا و طالبانو ته به درسونه کول خلک کول راتل کېناستل به ورسره او هغه وخت کې چې کوم باچاهانو د هغوی حکومتونو په هغه باچاهانو کې دومره څوک نه و چې هغوی د دوه مسلمانانو روغه کړې وي هغوی قضا او عدالت چلولی وي او که کوم قاضیان بلد شو چې باچاهانو به ورته وي هغه به یې کول چې باچاهانو به ورته وي څه به یې کول مګه به امام ابو حنیفه چې علم شروع کړ قاضي ابو یوسف یې پیدا کړ مجاهد ابن حرم یې پیدا کړ قضات یې پیدا کړل عدالتونو کې عادلان قاضیان کېنول په جوماتونو کې ښکلي عالمان کېنول په صاحب فتوا د قضاوت او د افتاء په منصبونو یې مفتیان کړل په خپله باندې جیل کې شهید شو خو قدرمنو چېرته هم د هغه باچاهانو د هغه جابرانو لار پرې نه ښوده خو چې کله علم کې طاقت راغی بیا به باچاهان راتلل او د هغه شاګردانو خوب کې به کېناستل د قاضي ابو یوسف راغی د سپریم کورټ جج شو هارون الرشید باچا سره په تخت باندې ناست دی یو ځل یو پالیدار راغی هارون الرشید باچا ورته وایي موږ شاهانو لم دا په کال کې یو کرت راځي قاضي ابو یوسف په ژړا شو هارون الرشید باچا ورته وایي هوښیار سړی هسې نه ژاړي نه هسې خاندي دا راته ووایه چې تا ولې وکړل ورته ال نه وي مجبور یې کړ ورته وي یو ورځ وه چې قاضي ابو یوسف یو مزدور د یوې روپۍ امام ابو حنیفه صاحب سره په درس کې ناست و بوډۍ مور ورکونډه زما راله امام صاحب ته وي بوډا دا زما زوی خراب کړی دی تم دہشتگردی پھیلا رہے ہو یہ مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں یہ ڈارک زمانے کے لوگ ہیں یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں یہ جدید تقاضوں سے نہ آشنا ہے ان کا تعلیمی معیار کمزور ہے ان کا اخلاقی معیار کمزور ہے امام ابو حنیفہ سے خبر نکلی امام ابو حنیفہ اور 23 سمجھے میں قلندرانہ سمجھے ہوئی دنیا ایک وقت آئے گا تمہاری بیٹا چاہوں کے ساتھ تختوں پہ بیٹھ کر شاہی پانی رکھائے گا تو شاید بادشاہوں کو بھی سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے ماتے ولی زما استاد زما موتے ولی قصہ بچے گا شاہان سرا پتختون باندھی عزت مند بیا شاہی پانی نہیں ہوئی میتا خبر رہتا رہا دشوا قاضی ابو یوسف سرا سنداری علمو نوچے علم غٹ و نخدے دبا چاہانو پتربارون کے پغٹ شاہی دربارونو باندې کېنو الحمدلله شاهي تختونو باندې کېنو د سپریم کورټ جج یې وګرځو نو چې خدای والا غټ علم ورکړه نو خدای والا غټه مرتبه ورکړه التاریخ الممجد د عبدالحی بابا کتاب دی په دې موطا باندې اشاره ده التاریخ الممجد اوس په دې موطا کې بالکل د پاسه پې ملاوي او د شان بادشاه کشمیری صاحب د بخاري دوه شري دي یو فیض الباري دی او انوار الباري ده د انوار الباري په دې مقدمه کې دي امام محمد رحمت الله علیه چا خوب کې ویل ورته وایي صاحب کومه درجه خدای جنت کې درکړه یا ساتي جنت ته ټول مولیان او مسلمانان دي ان شاء الله وایي ان شاء الله شک کارونه کله دي یقین د باره استعمال شیخ ته تشریف فرمایي نو څه کې زویما نو دی وجه نه عزت کوم امام محمد رحمت الله علیه ته چا وی صاحب وی راځي په جنت کې کما نو خلک په جنت ته دي او عالمانو له خدای درجه ورکړي دا د علم قبولیت جنت کی بطولی و بدنت کی خپل درجی دی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس سے فرمائی والذین اوتوا العلم درجات وسو درجی دی یو درجه د بل په 1500 کال نوري رفتار لري دا په خپل ټولې بطولی دا وسو هغه خلک له ورکی چاله چې خپل علم ورکړي
قاضي ابو يوسف امام محمد صاحب ته چاوي خدای کومه درجه درکا نو ته وی خدای د علم د وجه ډېر غټه درجه په جنت کې راکړه وی قاضي ابو یوسف د استاد او ډېر امام صاحب کم دواړه شاګردان د امام صاحب ورته وی صاحب قاضي ابو یوسف کم دی رحمت الله علیه اخو ډېر وی عالم وددنه او د استاد وی دا زمانم په جنت کې په درجه کې د علم د وجه چک پروت دی او که حنفیه په دې خبره باندې سبحان الله ما دوای نور د موږ څه چې ډوړې نه غواړو خدای او براتو یې زما پېښ دې زما په خبره پیلي وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم زیری ورته وی مړه امام ابو حنیفه خو د غټ علم د وجه سم د جنت په سکړو کې پروت دی دا الفاظ خو ما د سره پښتو کې وایي امام ابو حنیفه چې اسدي ولکه اگر دې تورنځو نه اگر بغداد او کوفه او د پارس خلکو د دې خلکو کنه د هندستان او د پاکستان بنگلاديش او د چاسدیو په ایمان وای موږ ټول چاسدوال په یو سلوک امام ابو حنیفه صاحب سلام کوو دا دومره عزت چې خدای ورکړ نواب نو وزیر اعظم نو چیف آرمی او چیف جسټس نو فقیر صاحب سودا نو د امام ابو حنیفه فتوی زره مجتهدین مطلقو کې دعوان مذهبي مولا عزت مند دومره وی عزت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه او ډېر عالم چې کله علم په دنیا کې د ټول دنیا د عالمانو نه غوښتنه په دنیا کې ولا خدای ټول نه غوښتي زده انسانان به معتبري د علم په دنیا زموږ استاد یو مولا د میر الحاج وته مونږ وایو المدخل په نوم باندې کتاب د لومبي چې لیکي او سره په عمر کې کم علم لري دا معتبر او بهتر دی د الله په نزد هغه انسان نه چې عمر لري حکومت لري کوي حضرت عباس ته بچاوي رضی الله عنه د پیغمبر تر عمر کې زیاتو وی رسول کریم غټه کته دې څنګه تاسو دې دا غټه کته دې غټه ناغه بوي چې مان خو مرتبه کې محمد رسول الله غټه عزت صرف عمر کې لوي نور مرتبه خدا غدا نبوت دې علم دې پوهه دا قدرمنو استاد کلی سپینګری با ورستوزی او استاد کلی قاری سے با عالم کو عمر کی تورګریم دې مخ کې وځي کټ کې با هغه من سر تکینی او ته عمر کې غټه می ته بلنګ ته کې ککی نه ناسي اپکه ګما او د زړه دا قصه کې نه ناسي کې دي شي ګلانګار شي او که اسې به سکه نه ناسي نو بیا هم خوان درنه دیو جنا دا علماء عزت دا علم د برکت لري په پاکستان کې څوک علم په قدر کوي دي خبر شي نن په موته کوي چې د مدرسې لمز مکه ورکړه بل بچي ورکو راغلي د سربندې کې ناشته خدا چې کوم په دا کورسو باندې ناشته وي علم نه پیژني خبر شي